أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كاذبين. سورة النحل 39 نمبر آیات ہے. په دې 39 نمبر آیات کې د قیامت او دوباره ژوندون وجه ذکر شوی د دوه وجوهات ذکر شوی دي چې الله تعالی قیامت څخه د پاره جوړ کړی دی او دې کې خلک دوباره ژوند کولو څه مقصد دی غټه فائدې سره. نو دې ځکه صرف دوه وجوهات ذکر شوی دي انور نه ذکر شوی. باقي وجوهات په نور آیاتونو کې احادیثو کې به بیانېږي. الله تعالی ویل یبین لهم الذی یختلفون فیه. دې لپاره چې بیان وشي دوی ته هغه شی یختلفون فیه چې دوی اختلاف کوي په هغه کې. کوم شی په باره کې چې دوی اختلاف په حال شروع کړي دي قیامت کې عملاً د هغه وضاحت وشي. تلګي قولان دی وینا ده او د عملاً پته ولګي چې ګناګار دسي او نه سړی دسي. وليعلم الذين كفروا انهم كانوا كاذبين. او دې د پاره چې پوي شي کافران په علم یقین سره په عین الیقین سره په خپل سترګ باندې ویني انهم كانوا كاذبين چې یقینا دې تروغجن. دنیا کې شکم دعوی دوی کوي د اسلام خلاف د شریعت خلاف د شرک او د جهالت کم فارمولې دوی لرل کم کلک په ولاړو هغه کې ټول قصې دروغجنې وي د اسلام په مقابل کې دغه هیڅ حیثیت نه. نو دا د قیامت حکمتونه شو دوه غټ حکمتونه شو. دین علاوه نور هم کافی حکمتونه شته دي. یو دا غینه دا چې په دنیا کې د تمام جرایمو سزا ورکول هم مجرم ته ممکن نه دي او دغه شان د تمام احسانات او بدله هم په دنیا کې ممکن نه وي. لکه مثال به تور باندې قیامت نه وي جنت او جهنم پکې نه وي. او په دې دنیا کې یو سړی پالس غسل مړی کړي او سړو کسان قاتلي. اگر چې په دنیا کې د خلک چې بزرګونو لکونم قاتلي خو یو سړی پالس غسل مړی کړي دی یو اسلامي شرعي نظام موجود دی عادلانه نظام دی دوی راوم نیو عدالت ته وړاندې کو قصاص کټ سره دې کټ نو دا خو یو کس بدل شو هغه ننان مې کسانو قصاص بیا پاتې دي هغه د پر قیامت تکار دی. دا چې نو سړی د اسلام لپاره قرباني ورکړ شهید شو نو په شهادت سره کم اعزاز ورته میراو شو هغه اعزاز خو یو غاټو لیکن بیا دغه نه بعد دنیوي رابطه یې کړ شو. اوس دغه لپاره یو داسې حالات پکار دي چې هغه دغه قرباني پوره بدله ورته میراو شي هغه لپاره جنت پکار دی. لہذا د جنت او د جهنم د قیامت د وجود عقل سره بیخي مناسب دی. عقل منی نقل خلاف نه اگر شریعت کې د نقل سره د ثبوت بیخي یقیني دی منکر ته کافر دی. انما قولنا لشيء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون. دا دلیل په دې معنی چې قیامت راتل هیڅ مشکل نه دی. قیامت خلک دوباره ژوند کول اعمال ته دومره انسانان چې د اول ورځې نه واله د آدم علیه السلام زمانې د قیامت کې د اسرافیل علیه السلام د شپېلې پورې څومره انسانان دي ټول را جمع کول هغوی سره حساب کول ژوند کول دا هیڅ مشکل نه دي. ځکه چې الله تعالی وایي انما قولنا لشیء یقینا زموږ وینا د یو څیز په باره کې اذا اردناه چې موږ کله د هغې اراده وکړو ان نقول له کن فیکون ان نقول د موږ ووایو له هغې ته کن شه فیکون هغه موجود شي. یعنی په وینا سره په حکم کولو سره پوری موجودي د الله تعالی نظام او قدرتونه د انساني طاقت سره قیاس نه دي چې ګن انسان یو کار نشي کولای چې الله تعالی وسنه من بهاري دي سینه بلکې د الله تعالی قوت او نظام ډیر زیات بدل قدرت ډیر بدل او انسان مخلوق دی او الله خالق دی. د دې په منځ کې هیڅ مناسبت نشته دی په بل باندې قیاس کې. نو لہذا د قیامت وجود بیخي یقیني دی خو ممکن دی. نو دا جمله چې دا انما قولنا لشيء دا د الله تعالی د عظیم قدرتونو بیان دی د بار د اثبات د قیامت چې د قیامت راتل هیڅ مشکل نه دی. والذین حاجروا فی الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم فی الدنیا حسنه. دې ځکه نه خو د هجرت باس دی ځکه د هجرت د اسلام سره یو بنیادی حکم دی. الله تعالی وی والذین او هغه کسان حاجروا چې هجرت وکړي هجرت خپل کورونه او علاقې پرې خودل صرف د الله تعالی رضا لپاره دې د هجرت وای فی الله د پاره د الله تعالی چې خالص رضا د الله تعالی دین مقصدی. من بعد ما ظلموا ورسره د هغه نه چې په دې باندې ظلم شوی
الله ویل نبوي انهم من بخامه خزي ورکو دوی ته په دنیا کې حسنه خزګینه به ورل ورکو ول اجر الاخره اکبر او بدله د اخرت ډیر زیاته لوی ده لو كانوا يعلمون کاش کافران هم پویدل ایمان راوړل او هجرت یې کړی دا د آیت لفظ ترجمه شو هجرت چې کوم دی د خپل علاقه وطن پر خودل دی د الله تعالی د رضا لپاره په دې معنی امام قرطبي رحمه الله تفسیری بحث کړی دی او امام قرطبي رحمه الله وجه د هجرت ټول شپږ قسمونه دي اول سر کې د خپل علاقه پر خودل په دوه قسم دي یو د ضرر نه ځان بچ کول د لپاره او بل د یو څه حاصلول د لپاره په غاړه سطح باندې دوه قسم شو بیا د یو ضرر بچ کول نه ضرر نه ځان بچ کول د لپاره چې کوم هجرت د دې به شپږ قسمونه دي یو دا غي نه دا د جسته په ځای کې د ځای کې وسیږي چې په هغه ځای کې ته خپل دین باندې خپل شریعت باندې عمل نشي کولای او تاسو د کفارو نو د باطل خلکو نو دومره زیات مشکلات چې خپل دین او شریعت باندې عمل نشي کولای ستاسو سر ته د خطر ده ستاسو مال ته د خطر ده ستاسو عزت ته د خطر ده نو په دې صورتونو کې هجرت کول فرض عین دي که وسیله ورو د هجرت وسیله په دې صورت کې فرض عین دي به چې کړه د هجرت وکي نو کوم ځکه ته بزي نو یو د ځکه ته هجرت کول چې الته کې دارالاسلام اسلامي نظام موجود دي دا اعلی او بهترین هجرت دی او دا فرض عین دی په صورت کې دویم قسم هجرت چې بده کې دی بدغه کې هغه د علاقې ته تک دی چې هغه اسلامي علاقه نه مسلمانان وطن نه لیکن د سر او مال ته په حفاظت حاصل د سر او مال به په امانی دی به خپل دین باندې عمل کول شي اگر که د علاقه د کافرانو ولی نه لکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانہ کې کله چې مکه کې ظلم سیوا شو د جعفر طیار رضی الله عنه په مشوره کې د صحابه کرامو په حبشه ته لاړ حبشه کې د عیسایانو حکومت مسلمانانو خود دغه د حبشي حکمرانان عاد انصافي خلک رحم دي خلک هغه د مسلمانانو سره زور ظلم نه مان نو مدي وجه جعفر طیار رضی الله عنه خپل ملګرو سره ورسېدو د مکی خلکو بس ختم ولېګو چې دا کسان خراب دي د خپل دین دشمنان شوی دي د پلانونو نیکونو د مذهب دشمنان دي او دغه ځګین نه راو باسي څه فساد به جوړ کړل لري او دې ځګین نه درو تختره تاسو راو شوړې مونږ ته حواله کی نو دغه ټیم کې د حبشي بادشاه نجاشي چې کوم دی راغی دوی سره میلاو شو تاسو دغه تاسو کې مشر څوک دی دی ورته زموږ مشر چې کوم دی جعفر طیار رضی الله عنه دی ناګه پاسه ولته پاسه تاسو د خپل علاقې نه ول راغلی هغه ورته کې سره واغست چې مونږ یو کس راغلی د اخر زمانه پیغمبر دی دا زیاده معجزات یې مونږ ته خودل ثبوتونه یې خودل پیغمبري مونږ تسلیم کړله هغه در اسمان نه وحی کیږي سورتونه نازل شوي دي هغه سورتونه باندې مونږ عمل کول غواړو او دا کافرانو زموږ مخالف دي بت پرستان زموږ سره نه مني نو دی بادشاہ ورته وی چې هغه سورتونه چې تاسو ته زده دي او د نبی عليه السلام نه مزده کړل اسماني وحیده تاسو یو سورت ماته وای نو بس دوته یو سورت تلاوت شروع مکه سورتونو کې سورت تلاوت شروع د حبشي بادشاہ بجړاش او قسم یو خورج دا بیخي هغه مضمون د کوم په انجیل شریف کې موجود صرف الفاظ بدل چې هغه عربي نه ده او د عربي د نور اقم یو شان مضمون دی او ولدا واقع د اخر زمانه پیغمبر دی او دغه تمام علامات خو په انجیل شریف کې هم موجود دي افسوس چې دومره موقع ملاو چې زوسه ملاقات وکړ ایمان راوړ مسلمان شو خو د ملاقات نه وړاندې دی وفات شو دغه هجرت ته چې ظلم د علاقې نه وشو د مظلومت بنیاد باندې خلکو هجرت وکړو او د سې علاقې ته وګړي خلک مسلمانان نه دي نو د اسلام یو د هجرت یو قسم دی ټیک قسم دی دویم د ځکه د هجرت کې وجه خلک مسلمانان مکمل شرعي نظام لکه صحابه کرام هجرت په دویمه مرحله کې د مکې نه مدینه منوره ته کوم وشو د دې به مختلف صورتونه دي بزنه صورتونو کې دا فرض عین دي بزنه صورتونو کې دا واجب دي بزنه صورتونو کې دا مستحب دي په دې باندې تفسیر مله په قران چې کوم دي سورۃ النساء کې په مکمل باس په دې باندې موجود دي نو دا د هجرت یو قسم شو دویم قسم چې په دې مضمون کې دن چې سره تقریب د وجنه یو علاقه پریدي بل ځکه انتزي امام قرطبي رحمه الله وایي چې کله علاقه کې ګناهونه سیوا شي بدعات سیوا شي جرایم سیوا شي او در دې هدف ورته خلک د نیکانو او صالحانو ته سپک نمونه کې اخلي بد نمونه سره یادي او دا مسلمان دفاع نشي کولای د دفاع عاجز دي کمزوري شوی دي خلکو زور دومره سیوا دي چې د نیکانو خلکو سپکاوي کیږي او د غریب نش داوی مخه نشي نیولای په دې صورتونو کې هم هجرت کول واجب دي دا د امام ابن عربي رحمه الله قول هم دي دا د امام قرطبي رحمه الله قول هم دي او په دې معنی امام ابن عربي رحمه الله د قران مستقل دلیل پیش کړی دی
چې الله تعالی وایي چې کوم ځګینو کې تاسو د قرآنی آیاتونو او د قرآنی احکامو خلاف بحث کیږي تاسو به د هغې سره نه کینئ تر څو به بل بحث کې شریک شوي نه. نو دغه آیات نه دلیل نشته چې په داسې معاشره کې ژوند تېرول ګناه ده. البته د انسان وس نه کې د وس پورې خبره منحصره ده چې کوم ځای ته لاړ شي د تللو سهولیت ورته برابر دي که برابر نه دي، دا یو ځان له مضمون دی چې دا سهولیت برابر وي. نو اله دا دویم قسم هجرت شو چې ته خپله علاقه پرېږدې د یو ضرر نه بچ کېدلو دپاره. دریم صورت د دغې هجرت دا دی د ضرر نه بچ کېدلو دریم قسم یې دا دی چې سړی د خپلې علاقې نه لاړ شي صرف په دې خاطر باندې چې دشمنیان یې ورباندې دي، خلک یې خرابوي وژني او د سر خطره ده. د اسلام باس پکې نشته، لیکن صرف سر ته خطره ده. دین کې اوسو باس نه کوي، لانجه سره نه کوي. دا هجرت هم په شریعت کې جایز دی او د موسی علیه السلام هجرت هم په دغه طریقه باندې شوی چې د فرعون نه خطره سیوا شوله. دغه خطرې چې کله سیوا شولې بس موسی علیه السلام مجبوره شو چې مدین ته لاړ شي، هلته کې لاړو. څلورم قسم یې دا دی د هجرتو چې په داسې ځایونو کې سړی اوسېږي چې هلته کې عام روزګار کاروبار د حرام وي، د حلال څیز پیدا کول پکې مشکلي. لکه هغه ملکونه واخله چې په هوټلو کې هغوی سپي پشوګان پخېږي او دغه شانته کې د هغوی نظام ټول کفري دی او داسې ځایونو کې ژوند تېرولو ښه مسله ده. نو دې ځایونو نه هجرت کول بل ځایګن ته تلل دا هم ټیک کار دی. شرط د اجازه شته چې د ضروري ګرځولې ده چې کله ګنجایش بل نه وي دغه ځایګن نه به وځي بل ځای ته به ځي. پنځم نمبر د حج دپاره سفر کول، دا هم د هجرت قسم دی. علاقه پرې د روان چې په سفر باندې بیا د حج څونه قسمونه دي، هغه قسمونه د سفر شو. که حج فرض و د سفر فرض دی، که حج واجب و دا واجب دی، که حج مستحب و دا باندې مالی لحاظ باندې، نو هغه طریقه باندې سفر هم شو. آخرانه قسم چې کوم دی هغه مقدسات ته سفر کول شو، خاص مقدس ځایونو ته سفر کول. لکه سړی د مدینې په سفر باندې روان شو، د مکې په سفر باندې روان شو، د بیت المقدس په سفر باندې روان شو. د سفر جایز سفر دی، ټیک سفر دی او دا د هجرت کې شمار سفر دی. بیا به دې کې صرف دومره ده چې د امام قرطبي رحمه الله او د امام ابن العربي رحمه الله قول دا دی چې په مقدساتو کې دغه دریو ځایونو نه علاوه بل ځایګن د سفر کول د بل مقدس څیز لپاره سفر کول دغه دریو ځایګن نه علاوه لکه مختلفو ځایګنو کې د صحابه کرامو قبرونه دي. مثال په تور باندې ترکیه د ایوب انصاری رضی الله عنه قبر دی، داسې نور ځایګنو کې یورپ کې قبرونه شته دي، افغانستان کې نور ځایګنو کې شته، داسې نور مقدسات او اولیاء کرام بزرګان هغوی قبرونو ته سفر کول څنګه دي. نو دغه د امام ابن عربي رحمه الله او د امام قرطبي اختلاف شته، هغه جایز نه دي. هغه د حدیث د ظاهر نه دلیل نشي، لیکن عام علماء رائے دا ده چې ټول مقدسات سفر کول جایز دي. البته دغه حدیث مقصد دا ده چې کوم کې د دریو ځایونو تر سفر اجازه ده چې تاسو کله مقدسات سفر کوئ نو خانه کعبه ته کولی شئ او مسجد نبوي ته کولی شئ، بیت المقدس ته کولی شئ، نور ته مه کوئ. دغه حدیث معنی دا ده، خلاصې دا ده چې باقي جماعتونه په درجاتو کې یو شان کې دي. نو که داسې درجاتو ته ګورئ نو بیا د خانه کعبه بیت الله شریف کې مونځ په 1 لاکھ باندې سفر ته کولی شئ، په مسجد نبوي کې په 1000 باندې کولی شئ، بیت المقدس کې 50000 باندې کولی شئ سفر. د دین علاوه چې تمام څومره جماعتونه د دنیا په سر باندې دي دا اجر یو شان کې دي. نو لہذا د خپل کری جماعت نه وتل او بل جماعت کې منځ کول دا په جماعتونو کې فرق راوستل شو او شریعت دا منع کړل، د دې منع راغله. لہذا د سفر سره تعلق نشته. نو که څو صحابه کرام قبرونو ته ځینم او هغه زیارت هم ټیک ته کولی شي، سمانه نه ده. د خپل خپلوانو طرفونو ته سفر کول او زیارت کول دا هم په شریعت کې داخل دي او جایز دي. دا هغه سفرونه دي چې کوم ضروري سفرونه دي. د دې نه علاوه چې کله د یو څیز حاصلولو سفر دي دا غي نه قسمونه دي او دا مخکې بصورت النساء کې دي، باز تر شوی دي. تفسیر ماره په قرآن کې دا تفصیلا موجود دي. نو دې ځکه کې د آیات اولنی مخاطبین چې دي هغه صحابه کرام دي چې کوم حبشې د هجرت کړو. نو الله تعالی هغه کسان چې هغه هجرت کړي د الله تعالی د لپاره وروسته د هغه نه چې په دې باندې ظلمونه شیو د مکه تاریخ هغه واضح تاریخ دی چې مسلمانانو سره څه شوی. نو اوس کوم کسان چې هجرت کړي د په اول ځل باندې حبشې ته تللی دي، نو الله تعالی هغوی سره وعده کوي لنبوئنهم فی الدنیا حسنه، موږ به ځای ورکوو دوی ته په دنیا کې ښه ځګینې. حسنتن ټکي کې ډېر زیات عموم پکې دی. ښه ځګینې څه ته ویلی کېږي؟ په دنیا کې ښه ځګینې څنګه وي؟ تفسیر ماره په قرآن وایي دا یو کلاو مضمون دی، د دې دا مفهوم دی چې الله تعالی به دې خلکو ته دغه هجرت نه وروسته یو داسې ځګینې ورکړي
چې خپل کورونه به لري، آزاد ژوند به تېروي، اسلامي نظام به ښایسته ګاونډیان به ښه ګاونډیان به چې د هغې نه به ضرر بالکل نه وي، په دوی باندې به خفه کېږي، دا په حسرتن کې داخل دي. همدغسې وشوه صحابه کرامو ته الله تعالی د مدني هجرت په نصیب کو او د مدني خلک همدغه لیول باندې وو. دویم حسنتن کې دام شامل ده چې الله تعالی به دوی له حلال رزق ورکړي، حلال پراخ رزق ورکړي. همدغسې وشوه صحابه کرام چې کله د مدینې منورې ته هجرت وکړو، لږه زمانه بعد فتوحات شروع شو، روم او کسرا ته خبره ورسېدله او مسلمانان کافي حده پورې مالدار شو، د رزق ډېره پراخي به دوی باندې راغله. نو په دې کې د رزق پراخي هم شامله ده او په دې کې غلبه او نصرت، الهي نصرت دا پکې هم شامل دی چې کوم خلکو د الله تعالی دپاره هجرت کړی دی او په دې باندې ظلم شوی د هغې نه وروسته یې کړی دی، الله تعالی به دې کسانو ته ضرور فتوحات ورکوي، دا به غالب کېږي. دغه مضامین په دې حسنتن ټکي کې تفسیر باندې قرآن ذکر کړي دي چې داخل دی. ولأجر الآخرة یو خامخا اجر د آخرت اکبر ډېر لوی دی. دا دنیاوي خبره شوه چې په دنیا کې به داسې څیزونه ته میلاویږي، خو د دې هجرت اصلي بدل په آخرت کې میلاویږي، هغه ډېر لوی بدل دی، هغه ډېر لوی انعام دی. لو کانوا یعلمون، کاش چې دا خلک پوهېدلی په دې باندې، یعنی کافران او مشرکان ته هم پته لګېدلې وه چې اسلام څومره مقدس دین دی او د اسلام د خاطر نه هجرت کول څومره لوی شی دی، نو بیا به د اسلام سره دښمني کړې وې او نه به د اسلام په مقابل کې راوتلې وې او نه به د اسلام په قبلولو کې ذره سستی کړې وې. خو افسوس چې دوی په دې خبره باندې پوه نه شو. دې آیت باره کې بحث دی چې یاره دا خاص د صحابه کرامو باره کې نازل شوی دی، کوم چې حبشې ته هجرت شوی او د هغې نه بعد مدینې منورې ته شوی دی، او که نه د دې مضمون د قیامته پورې عام دی. په دې کې د ځینې علماو رای دا ده چې دا رای بیخي کمزوري رای ده او کمه رای ده چې دا آیت مخصوص دی د صحابه کرامو د هجرت سره. هغه مهاجرین چې کوم حبشې ته لاړل د هغې نه بعد مدینې منورې ته راغلل او دغه شان وعدې ورسره ټولې پوره شولې. لیکن د دې نه وروسته امام ابو حیان رحمه الله په تفسیر بحر محیط کې یو قول نقل کړی دی. د یو حدیث په حواله سره لیکلی دی چې د دې آیت عموم، دا آیت عام دی، دې کې عموم پکې دی، اگر چې مخاطبین صحابه کرام دي، لیکن د قیامت پورې چې څومره خلک د دین دپاره هجرتونه کوي، د دین دپاره قربانیانې ورکوي، دا ټول پکې شامل دي. د دې قول تایید د یو بل حدیث نه هم کېږي چې نبی علیه السلام فرمایي چې جهاد او هجرت لازم ملزوم دي، نو تر څو پورې جهاد موجود دی هجرت به لازم موجود دی او جهاد د قیامت پورې دی، الجهاد ماضٍ الی یوم القیامت، نو هجرت د قیامت پورې شو. مختلفو علاقو کې به دا کېږي. یو دا حدیث دلیل شو. دویم تفسیر باندې په قرآن موجود آیاتونو کې شان نزول په خپل ځای باندې، لیکن په آیاتونو کې همیشه عمومي خصوص نه وي. څو پورې چې داسې دلیل مضبوط دلیل پیدا شوی نه چې دا خصوص دی، هغې پورې یو آیات ته خاص کولی نه شي، بلکې د آیاتونو په مضامینو کې اصل شی عموم دی، عام احکام دي، د امت لپاره احکام دي. نو د معرفت قرآن رایې هم دا ده چې د آیات عام دی، د قیامت پورې چې څومره خلک هجرتونه کوي دغه وعدې ورسره شته، الله تعالی به خزګینه ورکوي، حلال رزق به ورکوي د کړاوونو نه وروسته، او دغه شان فتوحات به ورکوي. بیا دې ځای کې تفسیر معرفت قرآن یو سوال نقل کړی دی، هغه وایي چې کوم هجرت سره د الله تعالی وعدې چې کوم دي تړلي دي، نو دغه وعدو سره شرایط شته او شرایط قرآن ذکر کړي دي. یو دا ده چې والذین هاجروا فی الله من بعد ما ظلموا، کم کسان چې هجرت کوي نو الله تعالی د رضا دپاره به یې کړی، دین د بقا دپاره، د دین د بچ ساتلو دپاره به یې کړی، دنیاوي اغراض او مقاصد به نه وي. او دویمه دا ده چې من بعد ما ظلموا، ظلم به ورسره شوي، دا به مظلوم هم وي. نو اوس کومه ځایونو کې چې وعدې دغه کومې وعدې چې دي چې ښه ژوند دی، پراخه رزق دی، فتوحات دي، نو هغې سره به دغه خبرې تړلې چې نیت به مکمل خالص وي، په الله به وي او دی به باقاعده مظلوم وي، دا خبره به ورسره موجود وي. نو هغې نه بعد الله تعالی د سره وعدې کوي، دغه شان به کېږي. لیکن که یو کس هجرت کړی دی دغه وعدې پورې پوره نه شوي، دا وعدې پوره نه شوي، نو وایي دغه کس نشي کولی د قرآني آیاتونو کې شک وکړي چې یاره بس مونږ هجرت وکړو او مونږ ته خو څه شی په لاس رانه دی، بلکې دا سړی د په خپل عمل باندې نظر ثاني وکړي چې زما هجرت الله تعالی دپاره و که نه و، زه څومره په دې کې اخلاصمند وم، خپل اخلاص باندې د نظر وکړي. او دویمه دا ده چې زه مظلوم وم که نه زما سره ظلم کېده که نه کېده، نو چې کله دغه شرایط یې کامل وو وعدې به خامخا پوره کېږي، که وعدې پوره نه شوي نو معلومېږي د شرایطو کې کمزوري شته. دا دوه خبرې شوې، دوه شرایط شو، یو دا د الله تعالی دپاره هجرت او دویم د مظلومیت نه وروسته.
په دې دویم آیات کې دوه شرایط نور ذکر شوي دي. الله تعالی الذين صبروا وعلى ربهم يتوکلون. هغه کسان چې صبر یې کړی دی. څنګه صبر کړی د خو لړ وطن یې پرې خو صبر پسې شي وشو. صبر یې کړل په ابتداء ظلمونو کې چې کړه د اسلام باندې عمل شروع کړو ظلم په شروع شو. دی په دغه دین باندې کلک شو. ظلم په حالات کې دین پرې نه خورو. داسې ونه ول چې حالات نه دي خو وس تیر شي بلکې صبر خپل دین باندې کلک پاتې شو. وعلى ربهم يتوکلون. په خپل رب باندې توکل وکړو. توکل مضمون چې کوم د هجرت سره توکل ضروري دی. څنګه هغه دسي چې کړه د خپل علاقه وطن پرې دی نو د سوچونو په مخې ته راځي چرته به وسېږم کور به د کوم ځای نه پیدا شي پیدا به شي که پیدا به نه شي څوک ځای راکړي که را به نه کړي خوراکي سامان میلاوي که نه میلاوي ژوند وسایل به یي که نه به دا تشویشات لازمي لیکن د خپل ځان الله ته وسپار توکل الله تعالی ته ځان سپارل وایي نو ځان الله ته وسپاره چې بس الله تعالی دپاره وځمه او که الله تعالی به زما بندوبست کوي سامان برابروي او دې ځای نه ووت. نو ویل دینه معلومه شو تفسیر مال قرآن وایي چې د هجرت لپاره چې کوم وعده د الله تعالی دی او کوم فضایل دی هغه هجرت لپاره څلور شرایط شو. یو دا د هجرت په د الله لپاره، دویم به دا مظلومي، دریم په ابتدا د کړهونو کې به صبر کړی ګډي وډي به نه ویلې بچا بچا بولارو بدلې نه او اخیرنۍ خبردار ځان به الله تسپارل په الله تعالی به پوره یقیني. نو کدا صفاتونه برابر شو په مهاجر کې الله تعالی وعده به سره پوره کیږي. که مهاجر کې د دې صفاتونو څومره مقدار کمی وو دومره په وعده به لیټ پوره کیږي، وعده به نه پوره کیږي چې کله د صفاتونو نو یا کمزوري نو بغه لیول وعده هم لیټ پوره کیږي.